پس دې دور کې ګوري هم چې څوک په ایمان باندې کلک دي هغه طرف ته مسله روانه ده چې کوم ځای کې مسلمان دی کوم ځای کې د مسلمان د کلکوالي خبره ده هلته کې په مسلمانۍ باندې عمل لې زمونږ که پاکستان ګورې پاکستان کې چې ایمان باندې کلک دي په اسلام باندې کلک خلک دی ناپختانه دي چې ګورې نه د هغې کافرو سترګې د مسلمانانو ته خړي دي د پښتنو ته خړي دي چې کوم خبر راځي د پښتنو لري اتړي کاغه دو زمونږ د دې علاقې پښتانه دي کله افغانستان پښتانه دي یالته کې هغه باندې چې حالت تیر شو اولی په دغه د ایمان خبره وایي د کافر ته پوخانا دغه ایمان بدخاره دو او وسمغه خبره ده دی په اسلام باندې عمل ولی کوي وي دا ایمان ولی راوړل په ایمان باندې ولی کلک دی دی په ایمان باندې اثر ولی ور کوي ایته دا پته ده کا هندوان دي ایتم دا پته ده کا دا نور کافر دي يهوديان دي عیسایان دي نور کافر دي هغه تم دا پته ده په اسلام باندې چې ځان قرباني نه دا پښتانه مسلمانان دي سچ شي کم ځای کې چې کیږي حالته کې هندستان خبره کوله وي موږ به زو په لاهور کې به موږ ناشته کوو 10 بجې باندې موږ هلته ناشته وکړو هلته کې څوک تلیو هلته کې دغه پښتانه لاړ ځان پورې بمانو تړل هغه ټینکونه د سملا سره ټینکونه ولوال وزول کم ځای کې چې ګټه کړل یم دغه پښتون کړل ولې د په ایمان ما اکرت دی وس دا هغه خلکو دشمن شوه دی په دغه دشمن شه نالای وتوا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب هل تنقمون منا تاسبت نغنی زمغنا الا نامنا بالله مگر دا خبر چې موږ ایمان راوړل په الله باندې وما انزل الینا باغس زمغ ایمان دې چې موږ ته نازل شي دي قران نازل شوه دی موږ په هغه باندې ایمان دې الله نور وحی خفیم را لګل احادیث په شکل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دې په هغه باندې زمغ ایمان دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې زمونږ ایمان دی دا په ختم نبوت باندې زمونږ ایمان دی دا خبره دی خلکو ته بدخکاری دا هغه وجنه لګیا دي چې څومره زیاته ده دې خلکو سره کوي وما انزل من قبل باغ زمونږ ایمان دی چې منازل شي دې نه مخکې وان اکثرکم فاسقون یقینا اکثر استاسون دي فاسقان